سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنا دې وفا کړو الله جل جلاله یو بل بحث یو نوې فصل شروع کړي نوې بیان شروع کړي نو په هغه په شروع کې د قسمونو خوري اوله الله وايي والشمس وضحاها ازما دې قسم پر مر سره چې ستیم دې شایسته تیز رڼا وکړي د غرمې ټیم ځن مراد دې چې په ستره غرمه باندې دې پل تیز رڼا کړي ګول ګرد ولاړي والقمر اذا تلاها ازما دې قسم په سپوږمۍ سره چې بیا د نور له پریوتلو بعد دستی په دستی دار روانه ستاره ځانه ورسي والنهار اذا جلاها زما د قسم په ورځ باندې زما د قسم په ورځ باندې هغه خورسي والليل اذا يغشاها زما د قسم په شپه ستم بیا دا خورسي والسماء وما بناها او زما د قسم په اسمان نو څخه الله تعالی لوړ کړی فهغه چا په ذات قسمي چا لوړ جوړ کړی د اسمانونو والارض وما طحاها زما د قسم په مځکه باندې چې هغه برابر کړی ده ونفس وما سواها الله وایي زما د قسم په ذات سره چې هغه نفس برابر کړی او سواها برابر کړی والشمس وضحاها الله قسم وکړي پر مر پر خطونه والقمر اذا تلاها بیا الله جل جلاله پس پزمه قسم د نمر په هغه نمر د سره غرمه باندې قسم خور الله وايي سره غرمه ته چې نمر ورسوم نمر ګرد ګول ول دمځک پر سر برابر ولاړ هر شي ته جلا جلا رونا رسیږي ک غار وي ک کمره وي ک مکان وي ک بنگلای ک هر شي الله وايي ک درخت وي ک وچ وي ک لاندې ک اوبي ک سارای ک دشتي الله وايي د هغه ټي پر مر قسم خوري والقمر اذا تلاها الله ازمان د قسم په سپوږمۍ سره چاغه روغسي ګرد ورده چې بیا څنګه چې وز ما شام ختم د ستب د سپوږمۍ ته ما شام د منځوات سره راښکاره کی والنهار اذا جلاها زمان د قسم په شپه سره چاغه ځان یو دم راخوره کی والليل ورځ باندې والليل اذا يغشى زمان د قسم په شپه سره ځان خوره کی وس الله وايي د اسمان د جوړولو تخلیق الله وايي هغه څوک دی الله دی الله په خپل تخلیق کولو ذات باندې په خپل قسم زمانه قسم په اسمان جوړولو والا زمانه قسم د مځکه جوړولو والا ونفس وما سواها زمانه قسم په نفس برابر کولو وس نفس څنګه برابر کړی الله وايي فالهمها فجورها وتقواها من ور نفس ته الهام کړی دی د ګناهو هم د خیر هم یعنی په هر انسان کې الله وايي ما دوه رګونه پیدا کړی یو هغه رګ دی چې هغه کې ما شیطان د زهر کړی سپاغه د ګناهونه کوي هغه کارونه کوي چې هغه باندې خدای رسول ناراضه کیږي دوه هغه کار دی الله وايي هغه کارونه کوي چې هغه ته ما تر نه لما ترى تکي بي الله مخته فرمای
قد أفلح من فألهمها فجورها والتقوى قد أفلح من زكاها بس کامیابی دا چا لره چا چې ځان وساتي له ګناهو څخه وقد خاب من دساها او هغه چا چې نه پر ځان په بې پروا کړی ځان ګناهو خاطر وغورځولی كذبت ثمود بطغواها هلاکت د خپل لپاره چا چې د ګناهو خاطر ځان وپیچي په ګناهو کې ځان وغورځولی د شیطان ولاره ځان وپیچلی الله بیا مخ ته فرمایي كذبت تکذیب وکړه ثمود بطغواها ثمود یو جان دی قوم لکه مچ انسانان د انسانانو څخه مخته الله جل جلاله ثمودیان پیدا کړو ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها د انسانانو په شروع کې الله جل جلاله اولار انسانان ډېر لوی پیدا کړو په طاقت کې پیدا کړو لکه مچ نه سبا ټول یو قد قامت لرو یو رقم بدن یو رقم سترګې ناس ولاړو په خواب تر دغه په زورور انسانان ول زورور لوی جګ غټ طاقتور غټ غرونه به تراشل ثمودیان نمیدل قوم د قوم نوم ثمودیان قوم نول ثمود بطغواها هغه قوم چې هغه د سرکشي وکړه اذن بعث اشقاها فقال اذن بعث اشقاها په دې کې یو سړی الله جل جلاله ثمود قوم ته یو نبی ورلېږه د نبی نوم صالح علیه السلام هغه صالح علیه السلام دا ډېره اوږده واقعه ده اوږده واقعه ده بیا اذن بعث اشقاها په دې کې یو بېبخت هغه ډېر سخت تاوان ورسولی ټول قوم د یو انسان له وجه غرق شو دا د الله فضل دی چې د پیغمبر اسلام امت ټوټل په ګناه کې اخته ده مګر الله نه غرق کوي هغه ټیم کې یو انسان ولې د پیغمبر دغه ټیم د دور پیغمبر صالح علیه السلام ورته ویلې چې دغه اوښه د الله اوښه ده قوم رالی د مختصر بیان کو قوم رالی و د صالح علیه السلام ته ویلې ورکته چیرې وشته رسول یې وشتیا نبی او الله حق دی له دا مخامخ غرزه خو مشته یو برال به اوښ را پیدا کړي او پلانی نسل والا را پیدا کړي یو خو برال به اوښ ډېره په مشکل له چا سره بوله هر چا سره نه وله یو هغه اوښ چې کوم ډېره قیمتي ذات والا وله هغه په هغه ټیم کې له هغو خلکو سره نه وله ډېر لرې خلکو سره وله بیا یو دم له ډبرې څخه الله صالح السلام دعا وغوښتله خدای یا خدای ته رحمان رحیم ذات پیدا کولی چې پیدا یې صالح علیه السلام چې دعا ختمه کړه الله تعالی د غره لمنه دا کوم زره دوې ټکړې بعض روایت کې راځي وایي د غره په لمنه کې یو غټه فرش وله دا فرش یې ظلمنمی کړ له دې فرش څخه اوښ راووته برال به اوښ راووته برال و اوښ سراوته چې مخ ته روانه سو لامبارې کړې نارې کړې چغې کړې دستي به دستي یکشنی بچی هم پسې واچو جونګی هم پیدا کړ هغه اوښه دونه شیدې وکړلې دونه شیدې کولې چې ټول کلی به منګیانو باټلیانو ډبې و بلیاو هغه دور کې هر شی استعمالېدی هغه دور به خالي منګیانو خو له خاورې جوړېدل خالي منګیان یا مثال د هغه ټیم لوښ په کورو کې پراته ول په بیابان پراته ول دو خلکو به دا لوښ راني هر کور والا به دا لوښ ډک له دا اوښ څخه به یوړ دونه پی یې کول یو ورځ به پی کولی یو ورځ به پی نه کولی یو ورځ به یو کویی وي د کویز اوبه را بهېدې یو ورځ به انسانانو به صالح علیه السلام الله ورته ویل صالح علیه السلام ته دا خلکو ته ووایه چې ورځ به تاسې اوبه څښئ له دا کویزه په بله ورځ بیا یو انسان اوبه نه څښي په دغه ورځ بیا خالي دا اوښه اوبه څښي ګرده ورځ به دا اوښ ورته پرته دا اوبه به څښي بیا په دې کې یو سړی و هغه ډېر ظالم و ډېر شیطان انسان هغه شیطان راپورته سولی د نورو ظالمانو سره ګډ رالی پر اوښ باندې حمله وکړه اوښ یې زخمي کړه اوښ یې مړه کړه اول روایت کې راځي چې اوښ زخمي سو ډېر زیاته زخمي سو د زخم له تابه ووت الله جل جلاله دغه یو انسان له سرکشي د وجه څخه خدای تعالی دغه ټولو قوم غرق کړي تباه برباد اوس دې آیات هغه کیسه کوي الله وایي فكذبوا فإذ بعث أشقى فديك يوم ببخت وشغسر كشيو وكلا فقال لهم رسول الله ورتويل سولي ودو قومتا دو رسول خدای ورتويل ناقة الله إذا أشهد على تعالى والسقيا تاسي بريجي فكذبوا فعقروا هذا تكذيبك لو بيا ولا
د تکذیب وکړ او شول زخمی کړه فدمدم عليهم ربهم الله تعالی بیا پر دې باندې راوستل عذاب دو یو دم سخت عذاب ران بذنبهم په دې واسطه باندې چې ګناونه فسواها دې پکې ولا يخاف عقبا په دې وجه باندې دې نه بیرغل خدای له قهر الله د صالح علیه السلام ورته ویل چې مکه په دغه شکار ملري مگر د خدای له قهر له ویره نه بیرغل او شکار ول الله تعالی بیا په دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوا ولا يخاف عقبا الله تعالی دې لما نه بیرغل زکه ما دې په قهر په غزا کې اوس بل صورت شروع شوی الله تعالی فرمایي په بس کې والليل اذا يغشى ما دې قسم په شپه چې خورسي والنهار اذا تجلى ما دې قسم په شپه ورځ سلام هغه ورځ باندې چې هغه ذات خورسي رونا جوړ شي وما خلق الذكر والانثى الله تعالی معنی دې پیدا کړی ها مگر نر شذا الله تعالی ما جوړي پیدا کړی خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى بشک استاسو عملونه چې دي استاسو کوشش استاسو عمل نامه لشتى دا یو له بل سره مختلف دي وس په دې آیات کې خالی او سبق وایي آیات کې سبق دان ډېر انسانان چې په مقصد کې منځونه کې خیراتونه کې روزي نشي عمرې کې حجونه کې له علماو سکشني بیا په غرور تکبر کې ګرځي زه خو نو دا شی صلایم دا شی عبادت کوم دا شی ترجمه اورم دا شی تلاوت کوم دا شی سجدي لګوم پلانای نه کی الله تعالی څه دت علی ان سعيكم لشتى الله وايي استاس عمل نامه یو له بل زخ جلا ستا عملونه یو له بل زخ جلا ستا عمل به خدای ته نه خوش هغه انسان به عمل نه کوي الله ته به خوش یو انسان بر بل انسان خان وای ته پلانې منځ نه کړي دا پلانې منځ نه کوي پلانې ها یو داس دی به تور سبق ته چاته وای الکه منځ وک یار په غلې کې ګرځي په کور کې ناسه اوس یو سبق دی ورشه دا جایز دی یو دی تاسو انډیوال ملګری دی ته خوش ورته وکا به عزت کا تاسو انډیوال زما ملګری مگر منځ نه کوي روزه نه نیسي ظلم کوي به عزت یو راځي شناخته دی هم نه لیدل دی هم نه منځ وکي مگر بیا ورته وای الکه ما ته تاسو منځ زه داسې ډېر منځونه کوم زه داسې ډېر ښه زکاتونه خیراتونه کوم داسې ډېر عمرې مې کړي تا یو شی نه کوم تا یو منځ سم نه کوي دا شان الله ته نه دی خوښ الله وايي ورس و محشر و ما تيسر راځي ستې عملونه به یو له بل جلای ها مگر که تاسو عمل خالل ما لپاره کړی الله وايي بیا به د تیر پر بدل درکو پر جزاء خیر به درکو که بیا ته د ریا او د شرپسندۍ لپاره کړی الله وايي چې کم چا ته نه کړی هغه به تر تا خوش مگر تا به کړی تاسو نه خوش واسمح الله فرمای ان سعيكم لشتى بشك استاذ عملون تغيلوا بل جلاله فاما من اعطى واتقى فسارغ چا صدقه وکړه واتقى لخدای وبرده وصدق بالحسنى وتصدق وکړه په صحیح طریقه سره فسنيسر لليسرى الا يجب فاسوك فاسانا ثم ترتب فسوك بان ورته اسانوم به واما من بخل واستغنى هل چا بخل وک او ځان مال پټ کړي وكذب بالحسنى او تکذیب وکړي پس ایمانه پشکارا سره فسنيسر للعسرى الا يجب فقرار په دوه انسانانو منځون سختومه وما يغني عنه ماله اذا ترضى وس هغه انسانان چې هغه الله عبادت کې صرف د الله رضا صدقه کې صرف الله رضا لپاره یو بل خیر عمل زندگی کې صرف الله رضا لپاره الله وايي وای زبر دغه انسان باندې سوکه ځوان اسانه کوم زندگی برته شایسته کوم سکون راحت برته نصیب کوم ورسره محشر چې بیا اته سخت حالات راسي الله وايي زبر ډیر بیا ورته اسان وس هغه څوک چې بخل وکړي مال پټ کې په عبادت کې ریاکاری وکړه ځان تر بل شو اسمرلې الله وايي زه پر دغه باندې یو دم ځون شایسته زکه ګناهګار خلکو ته الله هر څه ورته د دنیا کې کړی بعد کې بیا چې ځون مختزي بیا د زړه سکون ځین واخ خوب ځین واخ راحت ځین واخ اولادونو ورته لیونیک مور پلار ورته لیونیک مینه ورته لیونیک خپل انډیوال ملګری ورته لیونیک ورور ورته لیونیک ټول عزیزان قربان ورته لیونیک دی لکه یو لیونی ځاته لاړ چې خپل عزت او مقام مرتبه ټول دونه چې په دیوال تکشین لکه فکر ملنګ دغه الله جل جلاله داس امتحانات وصل دا الله تعالی صرف قبول واري صرف رضامندي ده چې صرف خاص عبادت د رضا د الله لپاره بس ختم
بیا الله مخته فرمای وما یغنی عنه ماله اذا تردى تاسو نور کوئی مگر مال له چا سره تردا چې نه اراده کوي ان علینا للهدى بشک پرته فرمان باندې هدایت ته الله وايي هدایت فرمان باندې ان علینا بشک فرمان باندې للهدى هدایت فرمان هدایت پر الله دا انسانان ستا چې هغه ګرد عمر د الله د رضا په خاطر باندې په عبادت په ځون په ژوندۍ کې ځان تیر مرګ ته نږدې شي بیا داسې اعمال یا داسې فعل یا داسې قول یا داسې خبره ځنه چې ایمان لار ځنه خدای ته علماء کرام دغه ځای ځنه اخستي هغه انسانان ټول عمر په ګناهونو کې تیر کړي وخت مرګ ته نږدې شي دا انسان زیاته الله ته ځان نږدې کوي ځان نږدې کوي الله مهربان ذات رحمان رحیم ذات تر مور پلارم او بیا واره مهربان بیا ته الله ته بس راځه اس خبرن راس وسم راس بیا چې د انسان الله ته نږدې کوي اته چې مرګ ورته راشي ګوره ټول عمر په ګناه تیر کړی ټول عمر د الله په خلاف تیر کړی الله هدایت ورته وکړی ایمان ور مشرف کې ایمان ور نصیب کړی را رسول شرط ایمان د الله وحزته په ایمان باندې منور ورته ولاړ هغه انسان چې هغه ټول عمر د الله په عبادت کې لکه شیطان مگر د یو کښنی کار له وجې څخه د یو کښنی ریا له وجې څخه د یو کښنی بدکاري له وجې څخه د بل بعد داسې ژوند زندګي له وجې څخه چې هغه باندې د خدای ناراضمندي راځي بس ایمان بیا مرګ بیا بې ایمانه زنده دنیا لاړ شي بیا له اسلام اگر څه منکر شي بیا د خدای له رسول منکر شي ان علینا علی الهدى علماء کرام فرمایي و بشک پر دغه حال کې الله وايي هدایت بیا فرمایي بعض علماء کرام فرمایي و هدایت دته مسلمانانو ته یو ترتیب دی انسان چې یوازې یک تنها کښیني انسان چې سوچ وي ګوره دا زما بدن دغه بدن الله جل جلاله په کفارو کې پیدا کولی شي په عیسایانو کې پیدا کولی شي په یهودیانو کې پیدا کولی شي په هندوانو کې پیدا کولی شي مگر دغه شکل دغه بدن دغه صورت دغه روح دغه نفس الله په اسلام کې پیدا کړ په اسلامي خلق کې پیدا کړ په اسلامي نظام کې پیدا کړ نو د علماء کرام فرمایي و الله وايي و زه ستینګ نه پیدا کړ هر کښنه په اسلام په نور مشرت لس کلو بعد بیا امور پلار استاد هغه کښنه تربیت غلط باس که په اسلام کو اسلام ته باسي که کفر تو کفر ته باسي مگر الله وايي و زه کم چاته هدایت وغواړم هغه کده کفر په کور کې پیدا سیم الله وايي زه بیا په اسلام مشرف کوم د فرعون په کور کې پیدا سیم د اسلام په کور مشرف کوم کده یو ظالم بادشاہ په کور کې پیدا سیم الله عز اسلام نصیب کوم داس انسانان چې علماء کرامي صلحاء کرامي حفاظ کرامي اولیاء کرامي مگر دا هغه په کور کې پیدا سیم الله عزت اسلام دین هدایت په نصیب کړی نه هغه لارس په کفر کې ذات مبتلا داس انسانان ما دل دي چې هغه د لوی لوی صلحاء او کور دي الله مو دې وسات له داس سپوزه سره نور مؤمنان اوس د کفر په سپو کې ولاړ دي برای راست د کفر دعوی کوي او داس انسانان څه د کفر په کور کې پیدا شوی دي په کفر کې لوی شوی دي مگر اوس په اسلام باندې مشرف جناب محمد اذان بس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وتبقى الله فرمای بسم الله الرحمن ان علينا على الهدى بشك هدایت الله تعالی د ازمش په لاس کې دی و ان لنا على الاخره الاولى بشك ومشل تاسو لکه څنګه دنیا ژوند غره کوم اخرت ژوند هم دی فانذرتكم نارا تلظى پس ته وویره پیغمبر د انسانان له اور ځخه هغه وسلم به ونکون لا يصلها الا الاشقى الله تعالی و ازما د جهنم څخه به یو څوک هم نه وکي ها مگر الا الاشقى به بخت انسان به وکي اوس پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي چې سټیم په منبر باندې خطي نو یو پښه پر ځنه باندې چې کېږدله چې پر دوه ځنه باندې اوله ځنه باندې ورته ویل دغه دعا وسوله ولکه په تا باندې څوک درود نه وایي هغه د هلاک سي هغه د دنیا غټ په بخت انسان دا د خدای تعالی سخت عذاب کې ونیسي پیغمبر علیه السلام الامین بیا چې دومره زینې ته دا ګوره درې منبر درې زینې راځي چې دومره زینې ته فشار پورته کړه په دې ټیم کې بیا پیغمبر علیه السلام ته وویلې ولا هر هغه انسان چې هغه باندې روزه مبارکه میاشت راشي بیا روزه مبارکه میاشت پر تیر شي دی له خدای معافي نه وغواړي له خدای سره دوستي نه وکړي خدای نه کړي راځي دغه بېبخته انسان پر ده د خدای تعالی لعنت وي او د خدای سخت عذاب ته وکړه محترم دوستان نن د میاشتې دوبیستمه لاړه تېره سو پاته به یو سبا دروستان پاته یو اته ورځې بیا دا روزه چې تېره سوله بیا به هغه موږ یو هغه به شیطاني هغه به دوکي هغه به فراډونه هغه به غیبت و زنا و بدعت و کفر شرک په خوله به شروع وي هغه ژوند زندګي به هغه فجارت هغه فاسق ژوند به کوو که چیرې په دغه اوس په کې لا موږ پیدا له خدای له دغه روزې د میاشتې څخه کم از کم یو وارې د خدای ته ګوره پېشلمې ته چې راکښېنئ نیمه ګنټه نن مخ ته راکښېنئ دا لس شپې د جهنم له عذاب له خلاصېدلو شپې دي ګوره الله په خپله دا په قرآن مجید کې وویلې لا یصلاها الله وایي زما د جهنم د اور څخه به یو څوک هم نه وکړي بعد کې بیا په خپله وایي الا الاشقا مګر بېبخته انسان بېبخته څوک دی بېبخته و هغه چاته وایي چې خدای نه کړي راضي بېبخته و هغه چاته وایي چې د خدای په راضي باندې له دوستۍ باندې ناراضه یې خوند نور کوي او د شیطان او د نور ظالمانو فجارو په دوستۍ باندې خوشحاله محترم دوستانو سپېشلمې ته کښېنستاست نیمه ګنټه مخ ته کښېنه مخ ته موبایل سم کې ګړۍ سمه بیا چې کښېنستاست بیا په یو جلا خونې ته لاړ شه که خونه نه یې کور کوچنیان ډېر بیا یو نږدې مسجد ته ولاړ شه بېسلمي مسجدونه خلاص اده چې ورغلې اده مسجد کې خدای ته وزاړه مه وایه یو ټکی مه وایه په دعا کې یو ټکی مه وایه که د نه دې زه یو شی مه وایه که زړه نه ده تلله علما کرام فرمایي وایي دا مخ خو دا سترګې دا د زړه لپاره کم ونیسه دغه شکل هم الله خوښوي دا خالي کافي نه دا خالي دغه یو طرز د انداز دا هم الله ته محبوبه ده صحیح سو بیا چې انسان ته وزاړه بیا چې وزاړې بیا د خدای سره دا یو قول خدایا یو خو معافرت بل مې د جهنم له عذاب وسه بل خدایا ستا کم انعامات ما تر کړی دي دا یو شی ما ته ما عذاب کوي که مال دی مال مله ته عذاب کوي که خپله کورودانه ده کورودان مله ته عذاب کوي که اولاد دی اولاد مله عذاب راته جوړوي که مور پلار ژوندي دي هغه مله ته عذاب کوي چې زهیر شي به دعا راته وکړي دا ما عذاب خدای ټول انعامات ما ته رحمت وګرځي او یا خدای ته ما ته ورځ محشر په شو خلکو په نیکانو خلک راپورته مرګ سره له ایمان نصیب دغه څو دعا یو غواړه یو ور دوه درود شریف په نبی علیه السلام وایه بیرته راسه خپل مړی خپل چای وکړه پیشنمه وکړه دغه څو شپې پاتې دي په دې کې موقع ده وایي کاس له خدای سره خپل دوستي وکاس دا الله په خپل په قرآن مجید کې ور ځکه مې خبر لزیاتي وک لا یصلا الا الاشقى الله تعالی زما د جانم اور به څوک نه وسکي الا الاشقى مگر به بخت انسان به وسکي الذي هغه به بخت انسان کذب چا چې تکذیب کړي او تولا او لدین ځخه مخ واړوي ګوره یو تکذیب څوک کوي د دین کافران وای زه کفر کوم خدای رسول نه منم هغه الله وای او یو به دغه به بخت دي بل وتولى ځخه مراد مخ اړول اعراض کول ته ما د جغېږه زه د تا مخ واړو دغه تولا ویل کېږي تولا له دغت ویل کېږي د لمانځه وخت رالی ځان د پټ کوي د ظلم وخت رالی د مظلومیت وخت رالی تا الټه ظلم وکړي تا د هغه ټیم وخت رالی چې تا به انصاف کول سم ژوند زندګي به دې کول تا الټه غلط تللو غلط سان خراب اته کې په دین په احکاماتو کې د خدای د رسول په احکاماتو کې هغه ممانعات راغلي چې مه کوه مګر ته یې وکړي هغه یې وایه که ته به خپل له ځانه اعلان کې وکړې ممانعات پکې راغلي منع یې کې نه وکړي دغه بېبخته انسان دغه تولا انسان دغه انسان چې له دینه مخ واړه
الله تعالی مو دغه صفو وساتي بیا مخ الله په قرآن مجید فرمای وسيجنب الاتقى هغه انسان ځان چې هغه وسوي هغه انسان چې هغه ځان په قایم او مخ راواړي او دین ته او تقوا او کو بیرد خدای الذي يؤتي ماله يتزكى هغه انسانات مجر کوم مال يتزكى دی په کې فاصل کې وما لاحد عنده من نعمه تجزى تاسو پتا چې یو څوک نه کنه نعمت والا تجزى تاسو بدلا ورکي الله وای ګوره یوس مثال دته مثال یو انسان وتا ته شیشه ګړه د سره وکی سبا پر تا لازمه ده ته دغه انعام شیشه ګړه بدلا ورکې چې هغه محتاج تا وسوي او هغه وتا ته راس تا ته لازمه ده خامخا به الله وای ما تا ته سونه انعامات کړی سونه شیشه ګړه مې درکړي مگر ما تا ته یو ورځ مم زه ته الله وای زه به تا ته نه ودرېږم چې نن خدای وای نعوذ بالله چې نن محتاجم ای انسان تیره الله وای زما د انعاماتو شیشه ګړې بدله زه له تا یو څوک هم نشي غوښتی مګر به دغو انعاماتو به ته یو شکر ادا کوې بل دا انعامات په غلط نه استعمالوي الله وای د دې به ته غلطه پیدا نه اخلې په غلط کار کې به نه روانې غلط کار چیش دی د خدای د رسول الټه خلاف یې روان کې دغه غلط وای بیا مخ الله فرمای وما لاحد من عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه رب الاعلى بلکې تاسو روان سي مخ واړو د خپل رب خاطر هغه رب چې هغه لوی رب تاسو مخ وکي توجه کوي هغه لوی ذات چې هغه ډېر لوی ذات ولا سوف يرضى الله تعالی ولته راضي سي وس بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ما د قسم په اسعار سلام والليل اذا سجى ما د قسم په پشپس چټدا خورسي ما ودعك ربك وما قال او نه د خدای له تا ناراضه او نه له خدای ته له تا ځخه بیزار دي وللاخره خير لك من الاولى بشکل لوی رب او سپیتر د استاده پر دنیا ځوند خطر اخرت بس په دغه صورت کې دا والضحى علماء کرام فرمای چې د نبی عليه السلام مخ مبارک دون شیستو چې الله تعالی د مخ مبارک قسم وکړي والضحى زما دستا په سپین جبین قسم زما دستا په سپین جبین قسم بیا مخته والليل اذا سجى زما د قسم دته والضحى زخه مراد سپین ورځ یعنی ته سپین ورځ خم شایسته د سپین باغ بیا والليل اذا سجى زما د قسم چې شپه خورس علماء کرام فرمای د پیغمبر علی السلام زلف مبارک دغه وشتان د سن مبارک د غوجو مطابق دته به پرې کړو لدا یو غوج سره پر دا بل غوج دا دغه زلف په مابینس کې لیکه دا د پیغمبر سنت طریقه دغه زلف مبارک د بسټ نبی علی السلام دا پټکای مبارک لسره لیکي یا به خلی مبارک لسره لیکه ور نبی علی السلام پټکای تړل دي په لسرم ګرځیدل دي خلی پر سره اختلافات چا سره کوئی څوک په لسر دی بجات ګناګار دي چا خلی ګناګار خامخ هر شي جایز بیا پیغمبر علیه السلام چې بچټ سر پټکای له شی لزان لري کوي له سره لډیر ګرمي نه وي دا زلف مبارک په دونه شیسته وي چې سټ اندار کم د جبن به خړې الله ویل زما د قسم است په زلف مبارک چې سټ مته د لمخ واړه وس الله سورته ما ودا کفار اعلان وکړي په مکه کې وره یو سبق قدر یو میاس قدر په نبی علیه السلام باندې د قران مجید نزول زیات سبق ودرې دی آیاتونه نه را نازل کېدل یو میاس دوی میاس کې سوا بیا به دا کافرانو خاص کړه ابو لهب مینا ولا دغه کسانو لاړ په دا کلی کې ویل استغفر الله چې نبی علی السلام خپل شیطان پر ایشه وس الله په خپل ورته د خپل دوستي اظهار ورته کوي د خپل یاري د مینه محبت اظهار ورته کوي وای ما ودعك نه دی خدای له تازه مخ اړول نه دی خدای له تا بیزار ربک استاره واستعرب لتا مخ نه دی اړول وما قلاو نه خدای نستا خدای لتا بیزار دی چې لتا مخ اړول ته له دوه خلق خبرې لکوا وللاخره خير لكم اولا بس از ما حبيبه تزيات په دوه خلق زیریږي وللاخره د اخرت ځوان خير لكم من الاولى د دنیا ته ځوان او ته به تر دی بس یا ترازه دغه آیاتونه مې ذکر محترم دوستانو سونه من محبت چې له خدای سره کوي دغونه من محبت به تیل د پیغمبر علی السلام سره کوي دواړه من محبت به لازم دي پر انسان باندې ایمان راځي خالي لا اله الا الله دا د انسان ایمان نه مکمل کوي لا اله الا الله محمد رسول الله و د انسان ایمان مکمل سو کچیر انسان وای اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له دا انسان په ایمان باندې مزین نه دی دا ډیر انسانان به تاسو کچیر داسې بار خواته ولاس و به وناس
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث نه مني قرآن نه مني پیغمبر اسلام نه مني د دغه حیثیت زما او ستا حیثیت بولي مګر خدای څنګه حیثیت کوي په قرآن مجید په دې پر مخ قسم اخلي په زلف قسم اخلي بیا د خپل یاري د دوستي په خپل اظهار ورته کوي بیا دا دی به دا څه کوي خالي به دا کلمه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک مخ به کلمه نه وایي چې اشهد ان محمدا عبده ورسوله محترم دوستانو ایمان کامل د عمر رضی الله عنه ورته ویل ولې د خدای رسوله پر پتا باندې او پر خدای دې ما پر خدای باندې ټول شان قربان ټول چې خدای سونه نعمت ټول مې قربان پیغمبر اسلام ته ایمان نه دی قبول ایمان دې بیا هم ضعیف دی ویلې او زما دې ټول نعمتونه پر تا او پر خدای دې قبول اول بیا نه دی ول زما نعمتونه سره له اولاد مال جان ټوټل پر تا او پر خدای دې قبول او پیغمبر اسلام ته ولست ایمان قبول اوس محترم دوستانو پیغمبر علیه السلام سره من محبت پیدا کړي پیغمبر سره درود شریف وایاس کم از کم نه هر منځ باندې لس واری وایاس د غینا سیاس په یو مې کې سوچونه درود وایاس دماغي ټینشن باندې دلويش زړه په ماته نور فشارونه دراچي د وسواس اکثر انسانان د وسواس شکار ډېر انسانان د وسواس شکار دا وسواس په معاشره کې ختم شي درود وایسته ذکر کواس له خدای له رسول سره من محبت پیدا کړي الله تعالی دې موږ ټول هدایت نصیب کړي دعا وړه من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم تب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت ورحم علينا عند الموت ولا تعذب علينا بعد الموت صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم سپونه سم کې ما بین خلک ځای نه پیژني پیسې د پورته کړه پونډیزم موبایلونه شان بند کړي